سلامونه، نیک هیله او احترامات مې ومنئ. خوشنودامان یم. پروګرام د لالونه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د لالونو پروګرام یو سلسله شروع کړله چې په دې کې موږ نوي کم ځوانان شاعران چې دي د هغو سره مرکې کوو. نو په دې وخت کې را سره ذیشان حیران موجود دی. د هغه په ژوند په هکله به تپوسونه کوو او د هغه نه به څه شعرونه اورو. نو ذیشان حیران صاحب، تاسو ته په خپل لالونو پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه خوشنودمان صاحب چې تاسو موږ له په خپل ایم پي نیوز کې بلنه راکړه، موږ له وخت راکړو، عزت یې راکړو. ستاسو د ټول ټیم زه ډېره مننه کوم. ډېره مننه ذیشان حیران صاحب. په لنډو الفاظو کې راته په خپل مختصرو الفاظو کې راته پیژنګلو کوي زموږ د ایم پي نیوز د ملګرو سره. زما نوم ذیشان خان دی، په کوټه کې اوسېږم. د شاعرۍ نوم مې حیران دی. خلک مې په حیران باندې پیژني په شاعرۍ کې. د کوټې کلي اوسېدونکی یم، سیدان کې اوسېږم. ذیشان حیران صاحب، زده کړه سبق کوم ځای نه وایي او څه کوئ؟ سبق خو اوس بي اس زوالوجي کوم د شهید بېنظیر بټو یونیورسټۍ نه ډېره نشې نیولې. ذیشان صاحب، لیک مو په څه کړی دی او شاعرۍ طرف ته څنګه راغی؟ لیک خو زما په خپله غزل خوښ دی او شاعري خو خیر داسې مسلې د هغې د وجې نه. ذیشان صاحب، مخکې مو څه سوچ دی چې کتاب مو لیکلی دی او که نه لیک مو څومره کړی دی؟ کتاب خو مې نه دی لیکلی او ما ته داسې ښکاري چې زه لا دومره پوه نه یم په شاعرۍ، دومره دغه مې نشته. نو لا کتاب ته مې څه اراده نشته. انشاءالله کوشش به کوو چې کله راته دا کتاب قابل ښکاره شو. اخرنی تپوس نه کوم چې متاثر شوي د چا نه استاد مو څوک دی؟ زده کړه د چا نه کوئ؟ خو داسې د چا نه سره ناست نه یم د شاعرانو سره. داسې زده کړه مې چا نه ده کړې، خو البته شاعران ټول اورم. ټول مې استادان دي او متاثره شوی د صاحب شاه صابر صاحب نه یم. هغه مې د خوښې شاعر دی. هغه اورئ؟ نور به د خپل کتونکو ټیم نه ضایع کوو، نو چې تاسو ورته څه غزل وړاندې کوئ نو ښه به وي. ټیک، د غزل به درته ووایم خوشنودمان صاحب. د غزل نه مخکې یو څو شعر چې ته خبرې چې په سترګو کې نم څه ته وایي، ته خبرې چې په سترګو کې نم څه ته وایي، په زړه کاپري ته خبرې چې غم څه ته وایي. واه، ډېره لایقه. ته خبرې چې په سترګو کې نم څه ته وایي، په زړه کاپري ته خبرې چې غم څه ته وایي. او دلته به څنګه علم خور شي د دې کلي واړه، اکثر دا وایي کتاب څه دی قلم څه ته وایي. ډېره لایقه. یو دلته به څنګه علم خور شي د دې کلي واړه، اکثر دا وایي کتاب څه دی قلم څه ته وایي. او زه دې قدم په قدم ږدم خو ته قدم راواخله، قدم په قدم ږدم خو ته قدم راواخله، په محبت کې په سکروټو قدم څه ته وایي. ډېره لایقه. او دومره په لنډه سر ته نه رسي سرونه غواړي، دومره په لنډه سر ته نه رسي سرونه غواړي، تا ته څه پته ده د مینې قسم څه ته وایي. غزل دی چې په دې امید ژوندی یم چې څه به چېرته وشي، په دې امید ژوندی یم چې څه به چېرته وشي، زما به دې کې خدای څه معجزه به چېرته وشي. ډېره لایقه. په دې امید ژوندی یم چې څه به چېرته وشي، زما به دې کې خدای څه معجزه به چېرته وشي. او زه داسې بېخودي غواړم چې هر څه رانه هېر کړي. داسې بېخودي غواړم چې هر څه رانه هېر کړي، چې سم مې لیونی کړي څه نشه به چېرته وشي. ډېره لایقه. زه داسې بېخودي غواړم چې هر څه رانه هېر کړي، چې سم مې لیونی کړي څه نشه به چېرته وشي. او ویلې شاعري مه کوه کور به راله وران کړي، ویلې شاعري مه کوه کور به راله وران کړي، پوی به شي پیسو زمونږ قصه به چېرته وشي. ډېره لایقه. ویلې شاعري مه کوه کور به راله وران کړي، پوی به شي پیسوک زمونږ قصه به چېرته وشي. او مرګ ته مې ښه زړه کېږي خو ځان وجل حرام دي، مرګ ته مې ښه زړه کېږي خو ځان وجل حرام دي، چې مړ مې کیسه داسې حادثه به چېرته وشي. مرګ ته مې ښه زړه کېږي خو ځان وجل حرام دي، چې مړ مې کیسه داسې حادثه به چېرته وشي. او قسم دی که دې نور په اوښکو سرې سترګې زغمی شم، قسم دی که دې نور په اوښکو سرې سترګې زغمی شم، درځم درله
در وړم درله رانجه به چېرته وشي ډېره او چې مینې له پیدا وي د نفرت نوم پکې نه وي چې مینه له چې پیدا وي. مینې له پیدا وي د نفرت نوم پکې نه وي حیرانه پسې ګرځم داسې زړه به چېرته وشي ډېره ښه ده. عزیزانه ډېر سوځېدلي شعرونه وې، څه وجه ده؟ وجه خو بس څه ووایم تاته زه تاته څه وایم دا دی بس داسې دغه دي چې هغې کې تاسو لکه شاعرۍ طرف ته یې دغه کړي او بس نور به څه وایئ؟ غزل به نور ښایسته ښایسته غزلې به نور د ایم پي نیوز کتونکو ته وړاندې کړي. بل غزل به درته ووایم د هغې نه هم مخکې مې 2-3 شعرونه چې نن ښه نشه یم نشه مې څکلي نن ښه نشه یم نشه نن مې ښه څکلي. نشه یم نشه مې څکلي د یار د خولې جوټه اوبه مې څکلي ډېره ده یار ډېر دا یو پېره نن بیا ووایه. ښه نشه یم نشه مې څکلي د یار د خولې جوټه اوبه مې څکلي دا چې سحر کې په ځان نه پوهېږم دا له بېګانه ټوله شپه مې څکلي ډېر ښه یاره دا چې سحر کې په ځان نه پوهېږم دا له بېګانه ټوله شپه مې څکلي او زما حیرانه ستا له غمه مدام په خپلو اوښکو کې رانجه مې څکلي